اخر تر څو به زمونږ د اسلام خلاف داسې خلک راوځي زمونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې به ګستاخي کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو څنګه امید لرم ټول به روغ جوړ یې. څنګه چې تاسو ته پته ده پرون ما یو ویډیو شیر کړې وه په دې پیج باندې د هغه ګستاخ چې کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي کړې ده او ډېر د اسلام نه ډېر خلاف هغه خبرې کړې دي. د هغه په یو ویډیو هغه ما شیر کړې وه. نو بیا د هغې نه پس بله ویډیو د هغه راله د دغې ملعون بله ویډیو راله او هغه بیا هم ډېره وایرل شوه هغه ویډیو. نو دا د ځینې کسانو ډېرو کسانو لکه کمنټس کول د پتې معلومات کو. نو چونکې ما هر یو ته په هغې کې کمنټس کې جواب نه شو ورکولی ځکه چې ډېر زیات وو. نو دا ویډیو د سره ځکه شریکوم د هغه څه معلومات ځکه چې ما پې ډېر معلومات مې دغه کړل، ډېر کسانو سره مې رابطې وکړې. اوس هم هلکان ډېر ملګري رنګونه کوي چې دا د کوم ځای دی معلومات دغه کوي. نو دا چارسدې دی، چارسده کې مفتي آباد یو ځای دی د هغې و، خو ویل کېږي دا چې د دغه ځای نه ده بیا دا کډه وړې ده، صحیح شوه، او دا تللی دی بیا مردان ته شفت شوی دی، هلته یې کډه وړې ده. بیا هغه دغه ځای کې واده هم کړی و، دویم واده هم کړی و، دغه ځای نه بیا پېښور ته هغه تللی و. او دا هم معلومات دي چې لکه ده به د پیو دوکانو بیا پیسې ورسره اکدم رالي، داسې خبره کېږي. نو دغه ملعونو چې نو دغه د مردان نه بیا پېښور ته شفت شو. اوس د ده پته نه لګي چې دا اوس په کوم ځای کې دی. اوس ما یو پوسټ وکتو د ډي پی او چارسدې هغه یو پوسټ شیر کړی چې د مردان او د پېښور او د چارسدې د دې پولیس د ده په تلاش کې دي، د ده به انشاءالله ګرفتاري ډېره زر وشي. نو اواز تاسو ته صحیح درځي؟ یو کس کمنټس کې ووایي اواز تاسو ته صحیح درځي؟ زما اواز تاسو ته صحیح درځي؟ زه حیران یم چې تر څو به زمونږ په دې ملک کې داسې کسان راچوتېږي او تر څو به زمونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې به ګستاخي کوي، داسې ګستاخي الفاظ به دا استعمالیږي زمونږ د اسلام خلاف به داسې الفاظ دا استعمالی. دا خلک آخر د کوم ځای نه راځي؟ دا دوی څوک سپورټ کوي؟ آخر مونږ حیران په دیو. دا پکار ده چې حکومت په دې باندې ایکشن واخلي. حکومت د دې لپاره یو قانون داسې جوړ کړي چې څوک هم ګستاخي کوي چې د هغه صرف یو سزا، بس صرف یو سزا، او هغه سزا کومه یو ده؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه سزا ښودلې ده چې د هغه سر دی د تن نه جدا شي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې هم داسې شی چې یو کس هغه د نبوت دعوه کړې وه او هغه څه چلو شو، هغه صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله لیږلی دی دغې ډغله چې د ده سر ماله هغه راوړه، د سر قلم کول، هغه سر ماله د ده راوړه، صرف د ده دغه یوه سزا ده. بیا یو پیروي یو بل کس هغه وخت کې د نبوت دعوه کړې وه، نو هغه سره داسې چلو شو چې کم دغه امیر المؤمنین هغه وخت کې هغه ورته ویله چې یو کس ولا رالی چې دغه شان دې کس دغه کړی ده، د څه سزا ده، نبوت دعوه کړې ده، هغه څه سزا ده؟ نو هغه ورته ویله چې دنه سر هغه ته قلم کا. نو هغه نه سر قلم کو. نو چې کله رالی هغه نو هغه ورته ویل چې بس د ده صرف دغه سزا ده، د ده نور څه سزا نشته، د ده صرف دغه سزا ده چې د ده سر دې قلم کړی شي. زه حیران یم، قسم دې. ځینې کسان وایي چې تاسو د خپل پیج دپاره لګیئ، مطلب مونږ ته وایي چې تاسو د خپل ځینې کسانو ماته رنګونه وکړل چې تاسو د خپل پیج دپاره لګیئ، یوټیوب چینل دپاره لګیئ. قسم دی که نه چې ما دا ویډیو شیر کوله په ما باندې هغه وخت یو هیبت و. قسم دی که ما داسې غوښتل چې زما پیج دې مخکې شي نو زما په زړه کې داسې څه ونه. قسم دی داسې ډېر کسان دغه کوي. اخر تر څو به زمونږ د اسلام خلاف داسې خلک راوځي زمونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې به ګستاخي کېږي. بیا حکومت وایي تاسو په قانون په لاس کې واخیستو.
دا قانون به موږ په لاس کې بیا نه لو چې زموږ نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي کیږي او هغه بیا داسې په پاکستان کې داسې ګرځي. ډېر خبرې مانه ملګرو نه کېږي خو دغه یو څو کسانو دغه کوو یو څو کسانو ډېر زیات رنګونه که زه تاسو ته اوس دا موبایل وښیم که په واتساپ درته زه وښیم نو ډېر زیات ماته دا میسیجونه رالل ډېر زیات دغه رالل او ځینې کسانو پکې دا ویله چې لکه تاسو د یوټیوب چینل فیسبوک دپاره لګوئ نو د هغو ته زه ویم چې قسم دی چې دا داسې څیز دی په دې کې به تاسو ته ما نه ویلي چې دا ویډیو دا په دې باندې ما لیکلي نه به ما ویلي چې دا شیر کوي تاسو ته ما نه ویل چې دا ویډیو شیر کوي ځکه چې زه د خپل پیج دپاره دې کې زه نه یم لګیا زه صرف زما دا میشن دی چې زه د اسلام دفاع وکړم زه د دې سوشل میډیا په ذریعه باندې زه د اسلام دفاع وکړم الله تعالی دې ماله دومره طاقت راکړي چې زه د دغې دا چا چې د ملعون د ده نه زه سر جدا کړم د ده سر زه د تن نه جدا کړم ماله دې الله تعالی دا توفیق راکړي که ما ته د ده دا ځای پته معلومه شوی نو انشاءالله چې د ده دا کپړۍ به زه الوزومه. دا ملګری وایي چې صحیح پته دغه دومره پته راته ده مفتی آباد چارسدہ دغه ځای نوم دی ما په خپله دا چې کوم ځای نه ما دا ویډیو راغستې وه نو هغه د کوم پیج نه چې ما راغستې وه د چارسدہ ریډیو چارسدہ د هغې پیج نوم دی د هغې نه ما راغستې وه نو هغې کې ما د په خپله ما د هغه سره په میسنجر باندې رابطه وکړله د دغې اډمن سره دغه چې کوم اډمن دی د ریډیو چارسدې چې کوم اډمن دی هغه سره ما رابطه وکړله نو هغه ما له رابطه را نه کړه ما ورته اس ام اس وکړو خو هغه ما له دغه ریپلی را نه کړل د اس ام اس بیا مې ډېر کسان اوس مې دوه درېو کسانو ته د دغې کوم کس چې آی ډي ما وکتله د ده آی ډي دوه درې تصویران ده شیر کړي دي تقریبا 3-4 تصویران ده شیر کړي دي په 2019 کې دي او په دغه کې دي نو هغه آی ډي خو ما وکتله په هغې کې کوم کسان چې د نږدې کسان نو هغو ته ما اس ام اس وکړې هغه ته ما رنګونه وکړل خو هغه رنګونه هغه نه چوتی هغه اس ام اس هغه لا نه دي کتلي او هغه رنګ چې ورته کوې نو رنګ ورته نه ځي دغه میسنجر نه هغه دغه کټ کړی دی د کال هغه دغه چې هغه ته کال نه کېږي هغه پرې بند دی دغه کوم چې آی ډي چې ده د بشیر مستان ملعون چې کوم آی ډي ده په دغې باندې ما هغه ته رنګ وکړو خو هغه رنګ هغه ته ځي نه ما څنګه کلیک کړو نو دغه پرې راشي چې د سره ته نشي کنیکټ کېدی د دې ملعون سره ته نشي کنیکټ کېدی نو دغه یو څو خبرې مې کولې ملګرو د ریفلی د کمنټس کې ډېر خبرې کولې نو دغه نو انشاءالله د دې خلاف په موږ راوځو اوس هم په پېښور کې دغه د څوک چې کوشش کولی شي نو دغې جلسې له لازمي راشي 11 بجې ده نو دغې له لازمي دغې جلسې له راشي موږ په دې کې پارټي ماټي هغه موږ به نه کوو که هر یو پارټي دغه جلسه کوي که دغه هر یو پارټي د دې ملعونانو د دې ګستاخي رسول خلاف هغه اواز چوتی نو موږ به د هغو سره که هغه هر یو پارټي که هغه هر یو چې تاسو دا څومره پارټیان یې که هغه هر څوک یې هغه که هر یو یې او هغه د دې ګستاخي رسول خلاف اواز چوتی نو موږ د هغه سره ولاړ یو د دې ګستاخي رسول خلاف به موږ اواز چوتو د ده خلاف به موږ راوځو دا یو دغه نه شو هغه د دینا مخکې هغه یو کس چې په عدالت کې هغه مردار کو هغه دغه کړې وه ګستاخي کړې وه انشاءالله دا به هم دغه شانتې مونږه مردارو ځکه چې دا زیات نشي پاتې کېدی دا به هم انشاءالله مردارېږي خو حکومت له پکار ده چې د دې بندوبست وکړي چې آینده داسې سزا د دې ملعون له ورکړي چې آینده داسې څوک د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي ونه کړي. یوه بله خبره ده چې ځینې کسان کمنټس کې وایي چې دا دغه دی لیونی دی پاگل دی نو لیونی خو ما خو ډېر لیدلی دي چې ما ډېر لیونی لیدلی دي چې هغو داسې خبرې نه کوي هغو مطلب لیونی هغې ته وایي چې هغه په هېڅ هم باندې نه پوهېږي هغه نه مطلب په واده باندې پوهېږي نه دا دویمه ویډیو تاسو وګورئ هغې کې دا څه وایي هغې کې دا وایي چې ما نه یوه ښځه ما وکړه هغې کې بیا څه
دغه رالی او بیا هغه زمانه لار او بیا مې بله وکړله هغې کې څه دغه راله نو نقصان رالی هغه کې هغه بیا ما طلاقه کړه هغه زمانه تللی نو زه دې ټیم کې ډېر زیات پریشانه یم دا پکې دا ملعون پکې دا خبرې کوي نو ځینې کسان وایي کمنټس کې چې دا لیونی دنه سم شي نو زه وایم چې دا لیونی دی دا لیونی خو په هېڅ په ځان باندې نه پوهېږي دا اوبو ته ولې نه دانګي دا اور ته ولې نه دانګي دا ځان ولې نه سیزي دا بل څه چل ولې نه کوي دا د بل چا خلاف ولې دا خبره نه کوي چې دا راځي عجیبه خبره ده پاگل خو داسې نه وي پاگل او لیونی هغه هر چا ته پتې چې دا څنګه خبرې کوي دوی د دې خبرو ته وګوره قسم دې داسې خبرې کوي چې دا د چا په خولې باندې نه راځي دا په سوچ کې هم نه راځي داسې د رقمې خبرې چې دا کوي بس دغه یو څو خبرې مې کولې او دغه ملګرو دغه پته غوښتله نو مفتی آباد چارسدہ دغه پته ده ما ته ډېرو کسانو رنګونه وکړل نو په دغې باندې د الله یو ذکر عالمه نو ټولو له پکار ده چې د دې خلاف هغه راوځي ځکه چې دا زمونږ د نبي علیه الصلاة والسلام زمونږ د نبي زمونږ د آخر الزمان د هغه د عزت سوال دی د هغه په عزت باندې حمله شوې ده د هغه ناموس هغه تار شوی دی هغه عزت تار شوی دی بالکل پاگل نه دی دا ملګری وایي چې بالکل پاگل نه دی دا ملګری وایي چې پاگل نه دی نو بالکل پاگل نه دی ځکه چې پاگلان خو تاسو ته مې ویله چې پاگل دی نو دا ځان ولې نه سوځي دا د بل چا خلاف مطلب آواز نه کوي مطلب دا د بل چا پسې څه نه وایي بس راځي بس څوک چې د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي هغه به لیونی هغه ته بیا موږ لیونی وایو چې دا لیونی دی د دماغ کار نه کوي که الله یې په خپله توره باندې ووهلیږي الله تعالی دې په خپل قهر په ده باندې نازول کړي چې د ده نه دا دنیا وزګاره شي د ده نه پاکه ځمکه دا خلاصه شي دا پاکه ځمکه د ده نه وزګاره شي بس نور خبرې کول نه غواړم خو دغه یو گزارش درته کومه دغه یو ریکویسټ درته کومه چې مطلب د دې خلاف د دې کس خلاف आवाज چوت کوي که چېرې داسې د له سزا ورنه کړی شولی نو بل راپاسي بل به راپاسي او دغه شان زمونږ د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې به ګستاخي کوي قسم دی واچې دا ویډیو وکتله په ما باندې یو هیبت رالی دا یو اختر را باندې داسې ودرېدل دا کم او بیا پښتانو کې اوس داسې دغه راوتلی دی چې پښتون هغه اوس ګستاخي کوي د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې دا چې د هر ځای دی که د هر ځای وي نو پکار ده چې دله سزا ورکړی شي ځکه چې انشاءالله داسې بل یو غازی خالد به راوځي داسې بل فیصل خالد به هغه راوځي چې هغه به د ده نه د سر به شیندي د ده نه به د سر به د تن نه جدا کوي انشاءالله داسې به راوځي الحمدلله چې مسلمان وي د هغه دا جذبه ده بیا زما دا جذبه ده بیا چې مسلمان وي الحمدلله هغه به دا جذبه چې هغه به د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي هغه هیڅ کله هغه نشي برداشت کولی د هغه خلاف دومره خبره معمولی خبره هغه د هغه خلاف هغه نشي برداشت کولی بس دغه یو څو خبرې مې کولې ډېره مننه کومه ډېره شکریه مې ادا کومه چې تاسو مطلب زما سپورټ وکړو د دې خلاف انشاءالله زه راوتی یم او د دې خلاف به موږ اواز وټو ډېره مننه د الله په امان